معلومه چې نن د باجوړ په ښار کې د کیمور بک سنټر افتتاح وشوه. دا کیمور بک سنټر د باجوړ د ادب یو ډېر لوی نوم او ډېر لوی حوالې باچازاده حیران صاحب کولاو کړی دی. دا یې په دې نیت باندې کولاو کړی دی چې په باجوړ کې بلا د پښتو ژبې او ادب او دغه شان د نورو ژبو او ادبونو طالب علمان موجود دي. هغوی به د خپل ضرورت په کتابونو پسې پېښور ته او مردان ته او تیمرګل او یو ځای بل ځای ته تلل. دغه دکان هم په دې نیت باندې کولاو شوی دی چې دغه طالب علمانو ته په خپل ښار کې دغه سهولت ورکړی شي. د دغه پرانیستې دپاره یو ښه ښکلی تقریب جوړ شوی و. د دغه تقریب کې راغلي کسانو سره خبرې اترې کوو. د هغوی نه د حیران صاحب د دې قدم په حواله د دې کار په حواله باندې تاثرات اخلو. نو راځئ چې ورشو. دوی نه به تپوس کوو چې د حیران صاحب دغه د کتابونو دکان کولاوېدو ته که څه هم په باجوړ کې نور دکانونه هم موجود دي، خو د دغه دکان کولاوېدو ته تاسو په څه نظر باندې ګورئ؟ کیمور بک سنټر د حیران صاحب کتاب چې کومه دکان چې کومه دی نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. حیران صاحب د پښتو د ادب خدمت کړی دی ټول عمر، او د دې سبا د پښتو ادب نور هم مخ په وړاندې لاړ شي، او یقین هم دا دی چې انشاءالله فایده به راوړي. ډېره مننه. ولاړې دوی هم د حیران صاحب د دکان پرانستې له راغلي وو، دلته شرکت کړی دی. د دوی نه پوښتنه کوو چې د حیران صاحب دغه خدمت ته په څه نظر ګوري او د دغه په حواله څه وایي دوی؟ جی روزګار خو ټول خلک کوي او څنګه خلک روزګار کوي. څوک چرس هم خرڅوي، څوک افیم هم خرڅوي، څوک پاوډر هم خرڅوي، څوک نور په بازار کې فروټس دغه د حلال روزګار دپاره خرڅوي. خو زموږ د مستقبل ټوپک هم خرڅوي. خو زموږ د مستقبل دپاره حیران صاحب داسې سوچ کړی چې زموږ بچی به درته سلام کوي، او د زموږ د بچي دپاره د خدمت او د هغه د مستقبل لپاره د سوچ کړی دی چې د هغو مستقبل سیټ شي او دا د خپله د ادب او د قلم سره تعلق ساتي. خو د زموږ د بچي دپاره ډېر ښه سوچ کړی دی او موږ د ډېره شکریه ادا کوو، او زموږ راتلونکي نسل دپاره د خیر یو پیغام راوړو چې د دکان د کولاو کړو. ډېره مننه. ډېره زلمی شاعر ناراض باجوړی صاحب ولاړ دی. هغوی هم د حیران صاحب د دکان په کیمور بک سنټر په پرانسته کې موجود. دوی ته ورځو پوښتنه ترې کوو چې د دې دکان په حواله د دوی څه خیال دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د حیران صاحب د دې ستر شخصیت او د فخر باجوړ په حواله سره خو تاسو ته پته ده، او د هغه شخصیت د چا نه پټ نه دی. خو هغه چې کوم قدم چوس کړی دی، خو هغه د ادب په میدان کې دی، او خو هغه د ترقۍ او تمدن په میدان کې دی. حیران صاحب یو داسې شخصیت دی چې د هغه مثال څوک باجوړ کې نشي جوړولی، او کوم چې د هغوی دکان دی په دې کې به موږ ته انشاءالله هغه کتابونه میلاویږي چې هغه موږ پسې پېښور ته تللو، بټخېلې ته موږ ته په هغې پسې تللو، هغه به نن موږ ته دلته میلاویږي. هغه صرف او صرف د حیران صاحب په وجه میلاویدی شي. زه امید او هیله مې دا ده چې د حیران صاحب نه علاوه دغه کتاب موږ ته څوک دلته نشي را رسولی. کوم کتاب چې حیران صاحب را رسوي او کومې چې موږ ته را رسولی دی، د خپل فن او د خپل ادب په کتابونو کې ډېر ښکلي ښکلي کتابونه، د هغوی هم ډېر ښکلي کتابونه په خپله باندې، او نور به هم موږ ته د ستر خلکو کتاب را رسوي، د تاریخ کتاب را رسوي، د ادب کتاب را رسوي. ډېر فخر هم په دې باندې کومه چې د حیران صاحب داسې ښکلی قدم په باجوړ کې چوت کو، او د حیران صاحب ستر شخصیت د هغې ستر کردار دی. دا د دې ته ډېر په ښه نظر ګورم او شکریه یې ادا کوم. ډېر د زړه نه شکریه ادا کوم چې هغې موږ ته دا کتابونه راسي. ډېره مننه. عاقب صاحب را سره ولاړ دی. د دوی نه پوښتنه کوو په دې حواله باندې چې د حیران صاحب دې خدمت ته، دې کاوش ته خسته رحمان عاطف صاحب په څه نظر ګوري د طالب العلم په حیث باندې، او د سیاسي مبارز او متحرک شخص په حیث د حیران صاحب دغه کار ته تاسو په څه نظر باندې ګورئ؟ ډېره مننه. څنګه چې تاسو خبره وکړه، حیران صاحب چې کوم قدم اوچت کړی دی دا موږ ډېر زیات اپریشیټ کوو او ډېر د ستاینې وړ دی. څنګه چې تاسو ته پته ده، په باجوړ کې د لایبررو ډېر زیات کمې دي. یوه لایبرري ده، په هغې کې کتابونه د نش برابر دي. داسې پرایویټ لایبرریان نشته دي. په کالجونو کې لایبرري د نش برابر دي. نو لهذا په دغه وجه باندې چې زموږ څومره طالب علمان دي، زموږ څومره سیاسي
کړي دي د تاریخ چې څومره طالب علمان دي د هغوی نه زموږ تاریخ هېرېدو ته روان دی. نو حیران چې د کوم قدم وجود کړی دي دا موږ ډېر زیات د دې موږ ستاینه کوو. د دې په وجه باندې به زموږ چې څومره طالب علمان دي او زموږ شعرا دي ادیبان دي هغوی به د پېښور او د نورو ځایونو د تلو نه بچي زموږ تاریخ به محفوظ شي او زموږ چې کوم راروان نسل دی ځوانان دي د هغوی نه تاریخ ډېر تیزۍ سره هېرېږي نو هغوی ته به دا پیدا میلاو شي چې زموږ تاریخ به محفوظ شي. ډېره مننه. صاحب راسه ولاړ دی د دې علاقې سینیر صحافي دی یونس صاحب دا راته ووایي چې د حیران صاحب دغه کار ته چې هغوی غواړي چې په دې کتابخانې په ذریعه باندې دلته طالب علمانو ته هغه کتابونه پرووایډ کړي په کومو پسې چې به هغوی پېښور ته تلل یو ځای ته بل ځای ته بدلل د دې نه علاوه هغوی غواړي چې تاریخ ادب جغرافیه فلسفه وغیره دا ټول کتابونه هغوی راوړي او دلته موجود کړي. د دوی حیران صاحب دغه فکر ته دغه سوچ او دغه زیار او کار ته تاسو په څه نظر باندې ګورئ؟ تاسو ډېره مننه کوم ډېره شکریه چې تاسو مقرر کړئ. نن چې کوم دلته تقریب وشو د باجوړ د سیمې چې څومره مشران راغلي وو څومره شعرا راغلي وو د ادب سره تړلي چې کوم زموږ وروڼه راغلي وو ډېر په ګڼ تعداد سره ډېر زیات خوشحاله شوم. هسې خو که موږ وګورو دلته بېشماره کتابخانې شته دی بېشماره خلک چې هغه د سټېشنرۍ کار هم کوي خو د حیران صاحب کار ته چې زه وګورم زما په خیال باندې دا د ادب دپاره یو ډېر لازمي او ډېر اهم کار وشو ځکه چې یوازې دا نه چې دلته به ګنې د کتابونو یا دلته د قلمونو دا یو دفتر شو بلکې زما په خیال باندې چې د سیمې څومره شعرا دي د ادب سره تعلق لرونکي ملګري دي دا د هغوی دپاره د ناستې یو ځای شو دوی په خپل منځ کې ډسکشن هم شي کولی دوی خپلې خبرې هم شي کولی دوی ځینې خپل پروګرام هم شي سیټ کولی او د دې نه علاوه سهار زما د حیران صاحب څخه خبرې وشوې دوی ویل چې پاس یو دفتر کولاوم چې په هغې کې به زموږ د میډیا ملګري هم کښېني هغې کې به زموږ چې کوم پوهان دي هغوی هم راتلی شي نو ډېر زیات زه اپریشیټ کوم دوی او مبارکبادي ورکوم ټول چې زموږ کوم د ادب ملګري دي هغوی ته چې حیران صاحب خو اصلي یو ځلنده ستوری دی د ادب په دنیا کې ډېر بهتر کار یې وکړو زموږ به هم ترې استفاده اخلو ستاسو خواله به راځو د ملګرو خواله به راځو او الله دې وکړي چې د باجوړ په خیر باندې د باجوړ په ترقۍ باندې د دې کوم کاروبار چې دی مخکې وړاندې لاړ شي. ډېره مننه یوسف صاحب ډېره مهرباني. Very good celebrated. I am thanks very much. I'm busy. Thanks. حیران صاحب له ټول نه وړاندې د تیمور بک سنټر په وهلو باندې مبارکي وایم او د هغې نه وروسته دغه پوښتنه لرم چې څه سوچ و څه فکر و چې د کتابونو په دکان باندې په پرانیستلو یې مجبوره کړې کتابونو راوړو مجبوره کړې دا کم سوچ و ستاسو کم فکر و کم خواهش او کم امید و چې کتابونو په دکان پرانیستل؟ ډېره مننه بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ستاسو یو جهان مننه کوم. لاول خو زموږ د ژوند داسې ضرورتونه دي چې هغه د دې نه بغیر نیمګړي دي خو دې کې کوم تاریخي کتابونه ادبي کتابونه چې وو نو هغه هم داسې میلاوېدل دلته چې د نش برابر به وو. نو زما کوشش دا و چې موږ به د تاریخ د لارې دا ولس یو مرام ته رسي نو په دې به رسي چې د دوی ټول اصناف چې څه دي که هغه د ادب دي که هغه د روزمره ژوند دي که هغه د تاریخ په حواله باندې دي
چې دې پسې به خلک ته مرګري ته یا پېښور ته تلل زما کوشش دا دی چې دې زما ولس ته خیر هم ورسیږي او په خپل باجوړ ښار کې ورته هم دغه کتابونه میلاویږي چې دوی په خپل روزمره ټول ژوند کولی شي. ډېره مننه هیران صاحب، ډېره مننه. حاجي صاحب اولا مننه کوم چې وخت مو راله راکړو په دغه بختوره دستوري په ټایم کې د هیران صاحب د کیمور بک سنټر پرانیسته ده. د هیران صاحب دغه کار چې هغوی په دې نیت باندې کوي چې د سیمې تاریخ، ادب دا ټول مواد دلته موجود کړی شي. دغه کار ته تاسو په څه نظر باندې ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هیران صاحب دا کومه کتابخانه کولاو کړله، یقینا زه د تخریج تحسین پېښ کوم. هیران صاحب یو ښه ادیب او ښه شاعر هم دی او یقینا په شعر او شاعري په دغه وجه باندې د دې ملک د کوم خدمت چې کېږي هغه انتهایي موږ دا چې په فخر ورته ګورو او دا توقع هم درنه ساتو چې انشاءالله د دې ملک دپاره، د دې وطن دپاره، د اسلام دپاره همدغه شانتې د مخ په ترقۍ کوښښونه وکړي او د پښتنو هغه تاریخ چې کوم دی هغه راژوندی شي. ځکه پښتانه یو تاریخ لري، مسلمانان یو تاریخ لري او هغه زما دا یقین دی چې انشاءالله کوم هیران صاحب چې کوم دی هغه څه کم ملګري ورسېدي نو هغه په دې وجه باندې انشاءالله د اسلام او د ملک او د پښتنو تاریخ انشاءالله روښانه کړي انشاءالله. ډېره مننه. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नगमाना जाफरी और आज आपको मैं हबीबुल्लाह मशाल के YouTube चैनल HMPK के बारे में बताना चाहती हूं. दोस्तों इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और धूम मचा दीजिए.